د بېنظیري د روپو لپاره د خوشحالۍ خبر ځکه حکومت چې دی یو نوی اعلان کړی دی چې د هغې نه اوس تاسو ته به فایده چې دا میلاویږي. کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي، کومو ته چې نه میلاویږي، نو هغو له پکار دی چې په دې پروګرام کې رجسټریشن وکړي چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته هم دغه فایده چې دا میلاو شي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي، ځکه زیاتر کسان به د دې خبر نه چې دی هغه به نه خبر، ځکه د حکومت د طرفه اوس وینا شوې ده کم چې په پېټرولو او په ډیزلو کې اضافه راغلې ده. کومه اضافه چې راغلې ده دغه روپۍ چې دي دا خو هم زموږ نه استحی کېږي، لکه دغه به هم د دې غریب عوام نه چې دی استحاله کېږي. به کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي هغه که هسې غریب دی او که چاته دغه روپۍ میلاویږي، د ټول نه چې دی دا روپۍ استحاله کېږي او بیا واپسي چې دی په دې طریقه باندې ورکړی کېږي. کوم چې په پېټرولو کې اضافه راغلی دا د آی ایم ایف د طرفه راغلی ده چې هغو ورته ویلي دي چې عوامو له به سبسډي چې دی دا به تاسو نه ورکوئ، لکه عوامو له به هېڅ رعایت چې دی دا به هم نه ورکوئ، د دې نه به سرمنه چې دی دا به مکمل وکاږئ. نو د آی ایم ایف چې څه ووایي نو هغه کار چې دی هغه به دې کوي. نو اوس ورته آی ایم ایف والا دا ویلي دي چې تاسو به خالي سبسډي چې دا به بېنظیره کم روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي هغو له به سبسډي ورکوئ. سبسډي به څه ورکوئ؟ تاسو به کتلئ تاسو ته چې د بېنظیرې کمې روپۍ میلاویږي دې ځل له کمې میلاو شوي 14,500 روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاو شوي وي. اوس چې دی په دې کې به تاسو ته نوره اضافه چې ده دا میلاویږي، ځکه چې د آی ایم ایف د طرفه وینا شوې ده او چې آی ایم ایف وینا وکړي نو دوی بیا اکثر په هغه خبره باندې چې دی په هغې عمل کوي. نو د هغو له طرفه چې دی د 50,000 روپو وینا شوې ده چې دوی له 15,000 روپۍ چې دی دا به اضافي ورکړی کېږي. لکه تاسو ته 14,500 میلاویږي نو په راتلونکي وخت کې به تاسو ته 19,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو دغه سبسډي چې ده دا خالي تاسو دوی له ورکولی شئ خو باقي عوام له یې نه شئ ورکولی. که تاسو وګورئ نو داسې ډېر غریبانان دي چې هغو ته دا روپۍ نه میلاویږي، دا روپۍ نه میلاویږي خو بیا هم هغو له طرفه دا وینا شوې ده چې صرف یې دوی له ورکوئ او باقي کسانو له چې دی دا مه ورکوئ. نو حکومت ویلي دي چې موږ به یې ورکړو، لکه د هغو له طرفه چې دا هم وینا راغلې ده. نو کېدی چې په راتلونکي قسط کې تاسو ته دغه اضافه چې ده دا تاسو ته میلاو شي. لکه تاسو ته چې کومې 14,500 میلاو دي په دې کې ځینې نوي کسان دي، نوي کسان به هم تپوس کوي. نو کېدی چې دغې نوي کسانو له هم دا ورکړی شي او تاسو ته 14,500 په ځای باندې 19,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. او که د ماشومانو وظیفو سره یي نو دا به تاسو ته نور هم سیوا چې ده دا میلاو شي. حکومت چې دی په دې کې هم دوکې چې دي ډېرې زیاتې کړي، ځکه د ماشومانو وظیفې چې دي هغه نه ورکوي ډېرو کسانو ته، تر اوسه پورې د ماشومانو وظیفه نه ده میلاو شي. دغه شان دي د نوي او زوړ قسط چې دی دا مسلې پکې راایستلي. نو په دې کې هم ډېرې لانجې چې دي دا راایستلي دي. د دې نه مخکې خو چې دی قسط په ټایم نه ورکړو، اوس خو د هغې حساب برابر کړو چې راتلونکی قسط کله ورکوي او په دې کې دغه اضافه راولي که نه راولي. خو د آی ایم ایف د طرفه چې دی د هغو د طرفه ورله اجازت ورکړی شوی دی چې په دې کې اضافه راولئ او 15,000 روپۍ چې دی دغې کسانو له چې دی دا تاسو ورکوئ، باقي عوامو له چې دی هغې له به تاسو د سره څه سبسډي چې دی دا به نه ورکوئ.